د تحصیل کارتلنګ نواهله تر میاهان څنګه غرونو باندې بونیر ته وتل دا روډ خپل یو هایست او ښکلا لري او بیا چې ورځ د اتوار وي او د میاهان څنګه د غرونو د ښکلا وي نو ولې به په ګڼ شمېر خلک د سیل لپاره نه راځي د هرې چوټۍ په ورځ د غرونو ته د سیلونو لپاره د ځایي خلکو په شمول د خواوشا سیمونو خلک راځي ماشومانو سره سپین روبې او هلکان د غرونو کې ځای په ځای ناست او خوراک څښاک هم کوي او د سیل سفاټو سره د ډول سورنانه خوندونه هم اوچتوي زیاتره خلک د سیلونو لپاره د شینکي غرونو ته د یهو هواګانو اخیستو لپاره راځي او مزې ترې هم اخلي بعض سیلګري دا ګیله هم کوي چې د محکمه پولیس اهلکاران په دې روډ ځای په ځای ولاړ وي او مونږه بې ځایه تنګوي چې له وجې مونږ ته سختې ستونزې رامخې ته دي د سیلګرو مشرق ټي وي ته صدارنګه وویل هم د دې کلیو کاغذونه شته هر څه سیټ دي نمبر ورته لګېدلی دی او بیا مې رانه پرچه راکړه نو په موټر سایکلو زیاتره خلک راځي د علاقې کمزورې خلک دي موټر یا غټ ګاډي چا سره شته دی نه او کودین هم کم دي نو هغه دوی په لار کې ولاړ دي اکثر خو کاغذونه شته دي خو کور پاتې شوي دي یا کاغذونه شته صرف نمبر پلیټ نه لګېدلی نو د هغې په وجه باندې دوی ټول خلک راګیر کړي دي او 200 پارچار یو کس له ورکوي د ماسپښین مونږ نه پس د اوسه پورې نو دا څه ښه طریقه نه ده د سیلانیانو د وینا مطابق که چېرې حکومت دې غرونو کې د ناستې او د سوري او نور هر قسمه سهولیاتو تنظیم وکړو نو نه صرف ځایي خلک بلکې د ملک د نورو برخو نه به هم سیلګري راځي او د دې ځای نه به مزې او خوندونه پورته کوي مشرق نیوز چې تاسو دلته راغلی او دا علاقه چې ده دا پرې دا کې وښوله لکه دا ډېره ښکلې سیمه ده موږ ټول علاقې ته دعوت ورکوو چې دلته راشي او سیل ښکلی ځای دی او انجوای دې وکړي او ستاسو ډېره مننه دغه شان زیات خلک په خپلو موټر سایکلو باندې د شینکي غرونو ته راځي او ځای په ځای ودرېدو نه پس د دې ځای ښکلاګانې هم ځان سره په خپلو موبایلونو کې محفوظ کوي دغه شان بعضې هلکان په خپلو موټر سایکلو باندې د سړک له پاسه ویلینګ او پایې هم راوچتوي چې له وجې راتلونکو سیلګرو ته په روډ باندې سخت مشکلات رامخې ته کیږي د میاهان څنګه د غرونو ته راغلي ټول سیلانیان د متعلقه چارواکو او حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دې غرونو ته په صحیح توګه پاملرنه وکړي شي او د روډ غاړو ته د حفاظتي دیوال هم جوړ کړی شي د کیمرامین ملنګ جان سره خالد اقبال مشرق نیوز میاهان څنګه کارتلنګ